د یوم عاشوري د ورځې درې اهم او ډیر فایدمند کارونه چې د هغې په بدله کې الله رب العزت ډیر اجر ورکوي انسان ته. کم مسلمان چې د یوم عاشوري په ورځ یعنی د 10 محرم په 10 محرم باندې دا درې کارونه وکړي، یو د هغې نه توبه یعنی استغفار دی، دویم د عاشوري د ورځې روژه ده، او دریم د عاشوري په ورځ یعنی په 10 محرم الحرام باندې په خپل اهل و عیال په خپلو ماشومانو بچو باندې بهترین خوراک کول. په دې باندې الله رب العزت څه اجرونه ورکوي. نو انشاءالله په دې ویډیو کې به تاسو سره موږ دغه شریک کوو. کوشش وکړئ چې په دغه دریو خبرو باندې عمل وکړئ او د نور مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ. د ټول نه مخکې توبه استغفار په یوم عاشوره باندې، د یوم عاشورې په ورځ باندې په 10 محرم باندې توبه او استغفار دا څه فضیلت لري. نو راځئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تاسو بیان کم. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی محرم الحرام دا د الله میاشت ده، او په دغه میاشت کې یو ورځ د 10 محرم الحرام د عاشوري ورځ، وی په دغه ورځ باندې الله رب العزت د قومونو توبه قبلی. د یو قوم توبه قبله کړې وه چې هغه بني اسرائیلو، د هغې توبه الله رب العزت قبوله کړې وه او الله رب العزت بني اسرائیلو ته نجات ورکړی و. هغه په دغه 10 محرم الحرام باندې و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم مسلمان په دغه ورځ باندې په 10 محرم الحرام باندې توبه او استغفار کوي، نو الله رب العزت به د توبه او استغفار قبول کړي. دویم په دغه ورځ باندې روژه نیول. نو د دغې روژې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث مبارک دی چې کم مسلمان د عاشوري په ورځ باندې روژه ونیوله، نو وی زما امید دی چې د دغې روژې بدله کې به الله رب العزت د دغې مسلمان د تیر شوي کال ګناهونه معاف کړي. نو ډیره د فضیلت خبره ده چې په دغه ورځ باندې مونږ روژه ونیسو او الله رب العزت د دې په وجه زمونږ د تیر شوي کال ګناهونه معاف کړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله هم په دې ورځ باندې روژه نیوله. دا دې کې بیا لږ بحث وګد دی، نو دغه ویډیو تاسو سره مختصر جوړوم. که وخت میلاو شي انشاءالله بیا به تفصیلي خبره په محرم الحرام د عاشوري په ورځ باندې کوو. خو دغه درې مختصر خبرې مې تاسو سره شریکولې چې دوه مې شریکې کړې، او درېیمه دا خبره ده چې د یوم عاشوري په ورځ په 10 محرم الحرام باندې په خپل اهل و عیال باندې خرج کول، بهترین خوراک په هغې باندې کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې فرمایي وایي کم مسلمان چې د یوم عاشوري په ورځ په خپل اهل و عیال باندې بهترین خوراک وکړو، په هغې باندې خرج وکړو، هغې ته ښایسته ښایسته خوراکونه ورکړه، نو وایي الله رب العزت به د راتلونکي کال رزق به د باندې ډېر فراخه کړي، رزق به ډېر کشاده کړي او ډېر په احسنه بهترینه طریقه باندې به درته الله رب العزت رزق ورکړي. نو مختصر درې خبرې دي د عاشوري د ورځې مسلمانانو ورونو. د ټول نه مخکې د توبې او استغفار اهتمام وکړو، دویم د روژې اهتمام وکړو، او دریم په دغه ورځ باندې په خپل اهل و عیال باندې خرچ وکړو، بهترین خوراک اهتمام هغې دپاره وکړو. په دې به انشاءالله موږ ته الله ډېر اجرونه راکوي او د دې ډېرې بهترینې بدلې دي. الله رب العزت ته پیول مال او بیا تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. انشاءالله که وخت میلاو شو نو د عاشوري په ورځ باندې د عاشوري د ورځې په باره کې به انشاءالله تفصیلي خبره بیا کوو. دغه مختصر یو څو خبرې مې تاسو سره شریکولې چې ملګرو میسیجونه وکړه او پوښتنې کولې، نو ما ویل چې تاسو ته د عاشوري د ورځې په باره کې د اهم معلومات درکړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.